څه ویل غواړې د مهنګایۍ حوالې سره؟ مهنګایي دا ده چې خانه چاڼې او دال چې په زوړ ریټ دی خو پیسو ترمیم هم بدل کړی په ډالرو کې دی، په ډالرو کې دا ټول بکواس دی. ته وایه پیسې کوم دي؟ نه دا پیسې شته او وروره دا یو ډرامه یې جوړه کړې ده، بس یو ډرامه یې جوړه کړې ده. دغه فیول یو ورکوي نه دی خلکو د هر څه ارزان کړي. دا 3000 په ځای دې په 2000 باندې دا تروړه ورکړي، په 1500 دې ورکړي چې دا غویمې او دا بېعزتي او دا نو حکومت له پکار دي چې په دې باندې څه لږ دغه وکړي، نظر اندازي وکړي او دا ریټونه اوس لکه نن سبا وړه دا ته په پروژه چې نه وه نو په 2700-2800 میلاوي، نن هغه په 3500 میلاوي. یو غریب سړی به څنګه هغه واخلي؟ داسې اوس آلو شو یا سبزي نوره سبزي شو چې کومه ټماټر و مخکې به په 70 میلاوي، اوس 150 میلاوي. داسې نو خامخا ډېره مې دې ځای باندې 13 کاله کار وکړو، تقریبا 10-15 سال به زما شوي، خو ما چې ته په زندګۍ کې داسې فروټ ګران نه ولید لکه هسه کال چې کوم ګران دي. نو په دې بسې زموږ کاروبارونو باندې مساسرات پرېوتي دي ځکه چې کسټمر کم راځي. یو شی په مخکې به 1.5 سال څه کال هغه په 300 میلاویږي، نو کسټمر به دې زیات باندې کسټمر کم راځي. نو په دې مطابق په کاروبارونو باندې ډېر اثرات پرېوتي دي. آیا د دې ګرانۍ باوجود هم تاسو له خلک راځي په دې مهنګایۍ کې هغه شان فروټ مخکې خرڅېدل که نه اوس زیات خرڅېږي؟ مطلب خلک غریب په کم حال کې روان دي؟ نو غریب سړي د حد نه خوبار خبره ده، او په دې کې داسې کسان راځي چې پیسو والی نو بیا ګزارحال شی اخلي، او نور د غریب سړي د وس نه بار خبره ده. زه خو هم چې غریب نه ځم چې مالدار یې هم نشي اخیستی ګداخلي، مالدار یې هم نشي اخیستی، خو بس بعضې د بیمارۍ یا بیمار یا دغه وجې دپاره اخلي بیمارانو دپاره، او نور شی د غریب د مالدار ټول دغه نه بار شوی. آیا دا ګراني چې ده دا ته په چا باندې وراړې؟ مطلب په دې کې د حکومت لسته یا مخکې به مهنګایي داسې مهنګایي ما نه ولید. دا بل د مهنګایي خبره حکومت د دغه طرف هم د بل فروټ هم نشته، ټول د سټول فروټ دي که نه. اوس خټکی نوی راغلی نو دغه 150-200 روپۍ کیلو دی، او بل مڼې د سټور دی، کیله شوه دا په کمېدو څه دغې وجې نه کم دی، څه د حکومت دغه هم دی. خو فروټ څه کال ډېر زیات ګران سروره په دې عوامو دې په خپله ترس راځي په دې غریبه چې راشي ودرېږي تش لاسې لګي؟ ډېر زیات راځي. ولې نه راځي؟ مخکې به اخیستی شو، اوس یې نشي اخیستی که نه. څه ویل غواړې د مهنګایۍ حوالې سره؟ مهنګایي دا ده چې خانه چاڼې او دال چې په زوړ ریټ دی خو پیسو ترمیم هم بدل کړی په ډالرو کې دی، په ډالرو کې دا ټول بکواس دی. ته وایه پیسې کوم دي؟ نه دا پیسې شته په ملک کې؟ نشته پیسو خبره نشته، نو په دې وجه هر څه مهنګایي ده. نور پکې یو شی په دې رمضان کې دا ته اوړه میلاو شي، اوړه ډېر، مالګه ډېره، غوړي ډېر، هر څه بېتوله خارې هرې خرې میلاوي. او په دې ځای کې یو ډرامه یې جوړه کړې ده، نه دلته به سرکاري وړه باندې فیول وه، بس یو ډرامه یې جوړه کړې ده. دغه فیول یو ورکوي نه دی خلکو د هر څه ارزان کړي. دا 3000 په ځای دې په 2000 باندې دا تروړه ورکړي، په 1500 دې ورکړي چې دا غویمې او دا بېعزتي او دا پکې غویمې لکه څنګه کېږي؟ په دغې جګړه په دې باندې جګړه چې مخکې دې نه کړم، زما پکې ولې نه دي شوي وو، زما په شناختي کارډ ولې نه کېږي، زه پاکستانی نه یم، او دا بس دا کیسې سټارټ بس په دې کې ولاړ شي. مالدار خلک هم راځي که نه؟ داسې کسان پکې راځي چې وروره چې دلته ورته ډاکټران یې غټ غټ کسان یې وروره هغوی ته میلاویږي، او غریب سړي ته غوړي ګران دي، چیچني ګران دي، غوښه ګرانه ده، هر شی ګران دی. یا خو د غوسې د وجې نه ډېره خبره وکړه کېدای شي دا پسې منحصره ده. نو زه خو ستاسو مطلب دې حالاتو چې زه ګورم، زه خو یم چې غریب به په ژړا ژاړي، خو غریب به کور نه هم نشي راوتلی. زه به سهار وځم چې ښځو بچو له زه سره راوړم په دې حالت کې. بالکل دقه شان 100% داسې ده. مهنګایي ده، ډېرې نشته، مزدوري نشته، سوالګري ډېرې دي، او مطلب دا دی د هغې دغه ګاګ دومره نشته په دې بازار کې څومره چې د سوالګري ګرځي، او په وړو باندې جګړې دي. دا وړو جګړه وایي دلته سهار ټینګ په وړو باندې جګړه شوې، یو بل یې وچلی دی په وړو باندې. دا سهار د وخت دلته راغلی دلته وایم مطلب مالدار ته میلاویږي راځي، وړو غریب ته نه میلاویږي. غریب ته نه میلاویږي، مالدار ته میلاویږي. بې نمبر حساب کتاب دی که نه؟ بې نمبره دی، مړه هر چا خپله مرضي ده چې چا څه وکړي. اخر کې کوېسچن کوم، کم مطمئن یو د کوم حکومت نه؟ عمران خان نه که نه موجوده یو نه هم نه وي مطمئن مړه. زړه هم چاودلی دی لکه؟ بالکل د ټولو نه مړه چاودلی دی. ور سړی په خپل وسه پورې غل دی. د دې به اخر حل سره وباسو لکه دې د عمل چې روانو مطلب نو بس دا کرپټ سیاستداران چې مونږ منتخب کوو چې بس دغه به دغه دی. نو دې حل دا به چې کله مونږ صحیح پارلیمنت ته صحیح کسان ولیږو او صحیح قیادت ولیږو، حل به شي. ګنې مشکله ده په 70-75 کالو کې حل نه شو، مخکې پته نه لګي نه حل کېږي. نه حل کېږي. ډېره مننه.
خو د وړو مسله دومره نه ده. د وړو مسله د خلکو جوړه کړې ده، د خلکو نه علاوه د بلدیاتو والا جوړه کړې ده. دیو پکې خپله منماني کوي، غریب سړی شاته پاتې کېږي او څوک چې اثر رسوخ دی نو هغه مخکې ځي. پکار دا ده چې دکاندار په خپل طریقې کار باندې ورکوي چې په دې کې څوک هېڅ کوم مداخلت نه کوي، نه پکې مالک کوي او نه پکې بل سړی کوي، نه پکې ناظم کوي، نه پکې کونسلر کوي. نو دا په صحیح حالاتو به هر سړي ته غریب ته په خپل ځای باندې وړه صحیح میلاویږي. وړه ډېر شی دي، ښه په دالو وړه راځي، خو طریقه کار یې غلط دی چې کونسلر جرنل او دا خدای د ځمکې او د ګټو نه ډېر پیدا کړي، دا هر سړی راځي او د سړي نه کار ډالي، ته دا ور مخکې کوه دا پرېږده، دا غریب سړی شاته ولاړ دا خورۍ دی، دا کاکا دی، دا غریب سړی د اتلسو ورځو نه کاټ پروت دی، دته نه میلاویږي. او یو سړی چې کوم دی هغه راځي په اشاره کې دته وایي دغه د کټ جمع کړه دله وړه ورکړه. دا طریقه کار نه دی. طریقه کار دا دی چې دا به د روژې د اخري ورځې پورې چلیږي. په کار دا ده چې په طریقه کار باندې وچلیږي، دا په لساتو ورځو په ترتیب کې دا بالکل ټیک ټاک کېږي. د غریب سړي دپاره دی اصل کې دا دی د غریب د لپاره، خو د غریب د مالک مخکې ورمنډوي، هغه ته ضرورت دی، ټولو نه مخکې هغه ته ضرورت دی چې وړه راله راکړه. او په دې وجه مالدار ورشي او غریب پکې په منځ کې هغه شاته پاتې شي. تاسو ولې ذکر مرګونه هم ډېر او نو هغه په دې طریقه کار باندې وشي چې هغه غریب سړی خو پکې دننه نه شي ورتلی کنه، دا خو دومره وس دس نه کېږي. بیا وایي عذابونه راځي او زلزلې دي وغیره، هغې وجې نه هغه ورځي. نو مطلب دا که په خپو کې راکوو د غریب سره دغه شی کېږي. اصل کې دا معمول دی، په لږ وخت کې ډېر زیات واقع راغلی، ډېر زیات باباګان داسې مونږ ولې بابا وفات شو. دا اصل کې دا چې دی د غریب دپاره دي، خو د هغې مطلب دا دی چې زما سره غلط استعمالي کېږي. خلک استعمال یې په دې کېږي چې زما کره کور خمبه ډکه ده، ما ته هم پکار دي. حق د غریب دی، پکار ده چې د ته ټول ناول میلاو شي. ټیک شو ده؟ او زما سره نشته که ما ته میلاو شي، که میلاو نه شي زما ګزاره کېږي، خو پکار ده چې غریب ته اول میلاو شي. او کوک چې پکې دا طریقه کار کوي، دا کم چې کوي څوک پکې مخکې وروسته کوي، دا غلطه کوي. وړو والا دی په خپله چې څوک دکاندار دی هغه دی په خپل ترتیب باندې کوي، هر څه به ټیک ټاکي. دا دی پکې کاکا او ماما نه کوي، بیا به دا ټیک ټاکي. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو ذیشان به ستا ډېره زیاته مهرباني چې تا خپل ټیم مونږ له راکړه او دا ټیم دې قیمتي کو. د ټول نه پوینټ اف ویو زموږ دا ده چې مهنګایي ډېره زیاته ده، د حد نه سیوا مهنګایي ده. دلته چې موږ له کوم کسټمرز راځي هغه راځي صرف د تپوس پورې محدودي تپوس وشي، خو د هغوی د خریدارۍ رسد چې هغه بیخي لکه نه هونه کې برابري، نو هغه تپوس وکړي غریب بیچاره چې دی واپس لاړ شي او اسیز پاټې باندې وانه دي. ډېره بې انتهایي مهنګایي ده. څنګه چې زموږ د صدر صاحب مارپولا تاسو ته وي چې هره خلک راځي او مطلب دغه سرکاري وړه چې دي دغه کړي دي، او مطلب د هغه په داسې شرمولو میلاویږي چې سهار هم په دې بازار کې جګړه شوې ده، لکه هغه ډېر زیات په تکلیف سره خلکو ته میلاویږي. نو زه دا وایم چې د اصل وجه چې دا مهنګایي ده، که پرس که دا مهنګایي نه وي نو زه وایم چې دا به ډېر په صحیح طریقه سره ټولو خلکو ته رسېدلی. او بله دا خبره ده چې لکه ته د فروټو والا اوس ورشي او دنه تاسو کې چېرې کینو په 100 دی، نو دا به ته د 300 نه مخکې درځن وي. دغه شان مڼې دي، لکه هر یو شی په دې بازار کې لکه مختلف طبقه فکر خلک ګرځي راګرځي، د هر چا دا دغه خواهش چې هر ځ خپل بچی له په خپل باندې خصیز واخلم، او مطلب دا روزه په دار چاز لګيږي. خو چې هغه کله وړای نشي د دکاندار نه تاسو کې چې بس هغه غریب بیا شاته ایسته په بیک پټ باندې راشي، او مطلب دا هغه قوت خرید چې دا نه هونه کې برابري. نو دا زما ملګری ټول ولاړي مهنګایي د دې مین وجه چې دا مهنګایي ده او دا امپورټډ حکومت چې راغلی دی، نو زمونږ د غریبانانو بالکل هغه زمونږ هغه چمړې ایستلې دي. د عمران خان دور و خو ښکلی دور و، په 170 باندې به لیټر پټرول اوس چې دی زما په خپله زه الحمدلله وس مې کېږي، خو دا حالات داسې جوړ شوي دي چې زمونږ په خپله د وس هغه خبره رو ختمیږي. حالات انتهایی خراب دي. غریب چې دی هغه ورځ ته ورځ غریب کېږي، او دغه امپورټډ سرکار والا چې دي دا ورځ ته ورځ چې څومره مهنګایي راځي هغوی به مالدار کېږي. اسحاقډار راغلی دی، دغه ته مپرور د حکومت ته مپرور کسو راغی، وروره دلته کېناستو، یو اشتهاري راغی او زمونږ زما خیال وزیر داخله دی، وزیر داخله دی که وزیر خاص شی دی، هغه اوس تاسو په وزیر خزانه دی. زمونږ د ملک پاهیه چلی، نو یو مپرور کس په زمونږ د ملک پاهیه څنګه وچلی؟ زه ستانه دا تپوس کوم چې یو داسې کس چې هغه په خپل عدالت ته مطلوبي او هغه زمونږ د ملک پاهیه چلی، دا کیدای شي دا ناممکنه ده. نو دغه خبرې دي. مهنګایي اصل وجه چې دا مهنګایي ده، اصل امپورټډ حکومت. زه په دې کې لکه زه دا وایم چې ټول نه زیات دغه د هغوی دی، هغوی د وجې دا مهنګایي راغلې ده. او مطلب دا دی چې غریب چې دی ورځ ته ورځ دی غریب خوارېږي، او مطلب دا دی چې مالدار ورځ ته ورځ پورته خیږي او شی هغوی روان